دیرته یوه انګریزه ښځه د یو هلک سره راغلې د یو سړي سره نکاح وغیره څه ترتیب به شوی دغسې کیسونه هغه طرف ته ډېرې کېږي خو اوس دا بېخونده پښتانه دا بېغیرته پښتانه هر یو ورځي سره د غټو غټو ګیرو او سره د دومره غټو غټو وجودونو دغه بېغیرته وجودونه هلته ورځي ورسره کیني تصویران ورسره وباسه ویډیوګانې ورسره کوه لاس ورسره میلاوه بې شرمو دغې سړي ته زه یم دا چا چې راوستې د الله بنده دا خو ستا ښځه ده ته دا خپله ښځه دغسې خلکو ته ورپرېږدې او هغه به راځي ورسره کیني به ورسره لاسونه به ورسره میلاوي او سیلفیانې به ورسره وباسي لږ شرم پکار دی که هغه انګریزه ده نو ته خو ځان ته پښتون وې د سنډا بچیه ته خو ځان ته د پښتني خاورې پیداوار وې نو ته ولې داسې کې آیا په اسلام کې دا جایز دي چې ته لاړ شه د یوې پردۍ ښځې سره کښېنه سیلفي ورسره وباسه او ګپې شپې ورسره ولګوه لاس ورسره میلاوه ویډیوګانې ورسره کوه دا د کوم ځای پښتو د کوم ځای ایمان او د کوم ځای غیرت راغلو زه په دغه موقع باندې دغې سړي ته ویم چا چې دا ښځه راوستې ده د الله بنده دا خو ستا ښځه شوه دا خو ستا داسې ښځه شوه لکه څنګه چې عام زمونږ معاشره کې ښځه او خاوند دي نو اوس یو پښتون به خپله ښځه راوباسي خلکو ته به یې ورمخې ته کوي چې ها سیلفیانې ورسره وباسه ویډیوګانې ورسره وکړه نو لږ شرم وکئ لږه حیا وکئ هغه مثال دی پرتوګ د سوړې سوړې راوړو چې هره سوړه د ګرډم جړه راځي نه هغه خبره شوه پښتنو ستاسو به مونږ کمه سوړه در بندو ستاسو به کم شرم مونږ در پټو بیا په میډیا باندې کول عام دغسې کارونه کول نو دا ډېر زیات سړی ودردوي ډېر زیات سړی خفه کړي یقین وکړئ په دې خبرو باندې مونږ ته ځان ډېر عجیبه ښکاري چې تاسو څه کوو تاسو چې کوم عملونه کوئ د دې په دفاع کې چې مونږ تاسو ته نصیحت کوو دغه نصیحت باندې مونږ ته ځان بدې ښکاري خو څه وکړو مجبوري شي